بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انتہائی محترم اتحاد بین المؤمنین بنیاد کیکدون کے غائے مظاہری سے سیکٹری انجمن حسینیہ و اراکین پاسداران جملہ دی فلاحی سوسائٹی و اراکین الغازی ٹرسٹ ممبران وگو مشران و ځوانانو السلام علیکم. ډیر مختصر وخت کې درو څلورو خبرو حوالې سره ټولو کې اول د خدای ډیر ستر کرام دی چې د یوې داسې سوسایټي ریپرزنټیشن دلته کوو چې هغه نه صرف د کورمې بلکې د ټول فاټا ټولو نه اول یوه رجسټرډ اداره دی چې هغه صرف خپل ادارې لپاره کار نه کوي بلکې یو نیم درجن د علاقې کې د فلاحي ادارو چې کوم جال پرشان شوي دی هغه ټولو څخه تعلق لري او ټولو دپاره چې کوم ځای کې کار کولی شي کار کوي. دې نه مخکې لکه د هیدري ویلفیر سوسایټي هیدري ویلفیر هاسپیټل کوم پراجیکټ و چې هغه تقریبا نن ورځې د 14-15 کروڑ روپیو پراجیکټ دی. هغه تکمیل ته اگر چې نه رسیږي ضرورت پیښیږي خو بیا سر دست هغه مکمل شو. د هغه نه بعد مو بیا دویم پروجیکټ په ایجوکیشن کې د المصطفی ایجوکیشنل پروجیکټ په نامې هغه کې هغوی سره مدد وکړو چې هغه د 10 کروڑ پروجیکټ دی نیم مکمل شوی دی نیم چې کوم پاتې دی انشاءالله هغه باندې 2024 کې تکمیل ته رسیږي. څلور چاته کوم بلډینګ دی یا کوم کار شروع دی هغه تفصیلاتو دلته گنجایش نشته. هغه نه وروسته مو بل پروجیکټ شروع کړو د غازی عباس حضرت علمدار علیه السلام د زیارت سره دلته مو شروع کړو. وضاحت غواړم چې موږ دا پروجیکټ دلته ویلې وکړو. ټولو کې غټه کیسه هغه د شاهنشاه وفا هغه شخصیت دی چې دې ځای کې زیارت موجود دی. دویمه خبره ته دا د کورمې اول زیارت دی چې 2001 نه بعد د دې فنډس یوه فلاحي کار کې استعمال شوي دي په ټولې کورمې کې. اگر چې اوس سمیر ابو زیارت نه هغوی کار شروع کړی دی خو هغه دویم پوزیشن باندې راغلو او دا کریډټ یې مو سابقه سیکرټري عنایت تریتوري و د هغه ملګرو ته چې د زیارت فنډ نه هغه د زیارت فنډونه چې 100 کالو نه و خو داسې فلاحي کار نه و شوی. دوی 4-5 کالو کې نه کومه متمخانه جوړه کړه بیا سکول جوړ کړو هغه نه بعد بیا زیارت جوړ کړو. د قابل تحسین دی او دا د کورمې ټولو زیارتونو دپاره یو مشعل راه دی چې ټول داسې فلاحي کارونه دغو زیارتونو وکړي. اول غټه وجه یې همدا دی. دویمه وجه دلته د کار کول دا دی چې ټیک دی دوی تشهیر نشته خو الغازي ټرسټ ملانه یوې غټې یتیمخانې مخه یې کار دلته کوي چې دوی اوسه تقریبا 200 بچي بغیر فیس سبا کوي. دا وړه خبره نه ده چې دغې علاقې چې ته یو غریب بچی پاتې نه ده شوی. او درېیمه وجه دوی ته خو مو ویلي وو چې تاسو یې راولئ هغه یې مو وړه یوه لور چې هغې نامه زینب دی کله موږ خپل ډونر دلته راوسته د مخامخ پاس چات کې کلاس روم کې اووم جماعت کې چې کله پاڅېده ډېرې خوږې انګریزۍ کې هغې خپل انټروډکشن وکړو او د پلار غربت هغه مطام یې وکړو. نو ډونر مو ته یایي چې یاره دا جرګې خو خپل ځای کې سپورټ کوو خو دغې جرګې دغې انټرویو نه زه دومره متاثر یم چې دغې علاقې ته یو کار وکړو. نو شپې چې کله مو کېناستو تصدیق حسین انجینر دلته موجود دی دی ګواه دی. نو هغوی مو ته ویله چې یاره د مصطفی پروجیکټ به درته مکمل کړو د الغازي پروجیکټ به پرېږدو. ما ورته ویله چې مصطفی پروجیکټ کې خو موږ خپله لګیا یو کار دی کوو. ډونر ته مو ویله خو حضرت عباس علمدار نه خو د ډېر زیات ډارېږو څنګه یې پرېږدو. دې خبرې څخه تکیه وواله او هغه ویله چې سټارټ واخلئ. دا پروجیکټ 12 کروڑ روپیو دی. دې بلډینګ څخه څنګ ته 3 چاته بلډینګ به جوړېږي 3 فیزو کې به جوړېږي. چې اول فیز کې 4 کروڑ روپۍ لګېږي 4 کروڑو کې به 1 کروڑ روپۍ الغازي ټرسټ چوي لیبر کاسټ کوم مزدورانو باندې رسي او دوی کوي.
بقایا 3 کروڑ روپۍ چې کوم میټیریل باندې لګیږي 75% هغه به د هدري ویلفیر سوسایټي په وساطت سره دغه ځای کې لګیږي. زه درېیمه خبره دغه سټیج نه ډېر ذمه دار سټیج دی، هغو ټولو کسانو ته کوم چې په کورمې کې کوم فلاحي تنظیمونه کار کوي، دوی که کادر نشي کوی ما یې کوي، خو کم از کم مخالفت یې ما کوي. ځینې خبرې فیسبوک باندې ډېرې سختې بادې لګېږي، ټیک د سړی د جواب نه ورکړي، خو زړه کې سړی ونه خفه کېږي. که به د دغو فلاحي سوسایټیو چې موږ کوم یتیمخانې دي یا نور کوم فلاحي ټرسټونه دي، دا ته دسترخوان چیرمن محمد بهیا ناست دی، هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې کوم دیرو کې اوسي، کوم انګو کې دي یا کوم تیرا کې دي، چې هغه کې مو زیاته ابدي دی. تاسو بیا هلته لږ لاړ شئ چې هلته داسې فلاحي سوسایټۍ نشته، هغوی څور آباد وال دی. خو دغو فلاحي سوسایټیو دغه ځای کې دا کار چې د سرکار لیول کار دی، دوی څنګه دغه ځای کې قبول کړی دی او مخته دی بیایي. نو زه ګزارش کوم چې که مدد ورسره نه شوي کوی ما یې کوئ، خو کم از کم خپل سفر ته یې پرېږدوئ. هغه که چا شک وي هېڅ چوټې بله چا نه وریان نه دی، مخامخ ویر شوي، کومه ډلې اعتراض وي، کومه ډلې خبره وي، هغه ته وکوئ. مثلا هغه اخلاق دسترخوان کې کار کوي، دوی پسې ځینې ژوب خبرې وکړي، بله ځي موسې وکړي، بله ځي بل څه وکړي. ځینې نارې چې په فیسبوک لګېږي هغه به تاسو لیدلي وي، زه دغه ځای نه ویلی نه شم، سړی سپک په لګېږي. نو دا یو ګزارش کوم چې دې حوالې څه هغه شي. او اخري کې مجبورۍ نه به لږه دا څو ټکي خپل ډونر سپاره انګریزۍ کې یم، ځوان انګریزۍ باندې نه ښیم، خو هغوی چونکې اردو پښتو باندې پوهېږي نه. And at last but not least, at the last, I would like to pay special thanks to the whole team of Comfort Aid International, and especially the most respected and generous hand and heart, Mr. Yusuf Ali, who is the Chief Executive of Comfort Aid International US, and my brother Suhail Abdullah Shahida Hussain, and the person with whom I never met, but always we remember him, Mr. Murtaza Hussain, and whole team of the Comfort Aid International, who from a very far-flung area, they are supporting continuously for the last few years in millions of dollars here to support the poor public of District Kurum. Once again, I say special thanks to all of them. Thank you very much.